بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بهونکی او رحم کوونکی ذات دی. ګرانو کتونکو، د غریبه په یو جونګړه کې ولاړم چې خبر شوم چې زما په دې پښتنه خوره باندې یو داسې غریب هم پاتې کیږي چې بچو ته د رزق مسله هم ده، ټایم هم نه پاس کیږي. د دې کاکا نه به هم تپوس کوم چې کاکا جی ژوند څنګه تیریږي، زندگی څنګه تیریږي، بچیانو باندې ژوند څنګه تیریږي. نو راځئ کتونکو چې دې سره هم خبرې اترې وکړو. د دې غم که ټول ترې نسو اخیستی نو چې څه ناڅه د دې دا غم په خپل زړه باندې واخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کاکا جی څنګه؟ بس ټیم دې پاس کیږي جی. بس خبر شوی ما چې تاسو بیمار هم یې، تاسو اکسیډنټ هم کړی دی، بچي هم والدین نشته او د دې هغه پالنه هم ډېره زیاته ګرانه ده. دا څه خبره داسې ده چې هغې سره تاسو مشکلاتو سره مخ شوي یې، موږ لږ د دې باندې پوهه کوي چې دا څه مشکلاتو سره تاسو مخامخ یې؟ بس چې د دې کور والا چې زما کومه ده نو تقریبا څه 2 کاله وشو چې وفات شوي دي. زه د هغې دوران کې د هغې نه بلکې کال نیم مخکې ما اپریشن وکړو، هرني اپریشن مې وکړو. د هغه اپریشن نه بعد بیا پکې ما ته لږ ملا تکلیف هم راغی. د ملا تکلیف پکې راته راغی نو بیا هغې له ما څه ګولۍ دوایانې خوړلې نو هغې ما له معدې تکلیف ما ته جوړ کړ ډېر. بیا پکې منځ کې زه پکې ګاډي هم ووالم نو لکه ما ته ډېره ګرانه کور د کرایه دی، بیل دی، کور کې مشر زه وم او دغه مې بچي دي، نور زما سره ګټې وټې دا وسیلې څوک نشته دی. او زما یو بله لور ده معذوره، د هغې زما تقریبا دوایانې چې دي د میاشتې څه 5000 روپۍ خو زموږ دوایانې. زما د ګټې وټې څه دغه نشته دی، هېڅ څه بندوبست نشته دی. ما به د تندور کار کوم. دا تقریبا زما څه 3-4 کال دی چې زه دقسې ناست یم بې بنده کور کې او څه کار روزګار نشم کولی. دې وړو له اخلې پخلې تاسو کوئ؟ زه خپله کومه اخلې پخلې والا کوم په دغه حالات کې. کاکا جي ستا په سترګو کې دا اوښکې زه وینم. بس ګورم هر طرف ته به ټول دغه بس پریشانۍ دی. بس چېرته سمه ورځ خو ټایم خو ما ونه لري. خو بس دې پله دا لیچه مې پکې هم ماته شوې ده. دې لیچه کې زما راډونه و لکه دا تقریبا دې کې راډونه لګي دي. دا اپریشن دلته مې هم کړی دی، دا لیچه کوم زما راډونه دا هم دې کوم راډونه خو دې باوجود ما به بیا ټک پک مخکې به کولو. خو دا د ملا تکلیف چې راته شروع شوی دی او دا معدې او دا ګاډي چې والی نو زه ډېر دغه لږې 2-3 خبرې چې وکړم که نه نو زما سر کې چرکې شي، ډېر چرکې شي. چې دا بچنګې ستاسو نه پیسې غواړي او تاسو سره پیسې نه، بیا د بچي دپاره څه کوئ جي؟ جوز جی دا څه یم جي بس الله یا سره دی بس جي څه بندوبست نه. دا راته وایي نن سبا دا راشن یې شروع دي، 12000 روپۍ هم ځای په ځای خلکو له ورکړې. په هغې کې د دې ځای مشران چې کوم شتمن خلک دي هغې څه ووایي چې زما په دې محله کې دې ځای غریب پاتې کېږي، دا 12000 روپۍ خیر د دې جیب نه ورله ورکړه او د دې به د بچو د زندګي اسانه شي. چا وکړل داسې؟ ما لا څه نه دي لیدلي تر دې ساعته پورې، څه نه یم خبر جي. څه مطالبه کوي زموږ د دې مشرانو نه، زموږ د دې هغه شتمنو خلکو نه چې نشو الله شته کړي دي او اوس چې دی نو د دغې هر څه په ډېرو باندې ناست دي، هر څه په لاس کې دي چې هغوی که تا ټول عمر ستا ذمواري والي نو هم د هغوی مال دولت کې کمی نه راځي. څه مطالبه ترې کوي؟ بس جي زموږ خو دا طالبه ده چې زه یم چې ما داسې غریبو خلکو سره څوک تعاون وکړي، زه یم الله دې د دې بدله والا ورکړي جي. مونږ د هغې د بدلې نه لوی الله دې والا د دې بدله ورکړي چې داسې
ماشومانو بچو سره د هغې پیزار دغه د راشن بندوبست او هغې دا وکړي وغیره که نه، نو زه یم الله دې د هغې بدله والا ورکړي، موږ د هغې د بدلې نه یو. دې بچیانو سره هم خبرې اترې کوم چې دی باندې دا ژوند څنګه تېرېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم دی ګولي؟ شهزاد. شهزاد څنګه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ او دا راته ووایه چې ستا بابا دې بیمار دی، پلار دې بیمار دی، او بل ستا دا ژوند هم دا وبس ستا دا ژوند هم ډېر زیات ګرانې کتونکو زمونږ کیمرامین به تاسو ته د دې دا پیزار هم وښیي چې دی څومره د سختو سره مخامخ دی. شلېدلې پیزار زما د معاشرې یو غریب بچی په شلېدلې پیزار کې خپل ژوند تېروي. زما د معاشرې ګلالې بچی په شلېدلې پیزار کې او په شلېدلو کپړو کې چې کپړې هم شلېدلې دي په دې کې خپل زندگی تېروي. د رحم لاس ورکې، د مینې یو لاس ولا ورکې، په خپلو خوشحالو کې داسې غریبانه داسې شامل کې بچي ژوند څنګه تېري ښه تېرېږي که نه؟ په سختۍ سره تېرېږي، غریبۍ سره تېرېږي که نه؟ غریبۍ سره. غریبۍ سره تېرېږي. تا چې دا شلېدلې کپړې اغوستې دي، دا شلېدلې پیزار دی، چا داسې نه دي ویلي چې بچې راشه زه دله نوې پیزار اخلم او دې کې ژوند تېر کړه او دا لرکه؟ نه وایي شلېدلې پیزار خلک وویني نو دا چا نه دي ویلي چې راشه بچې دا لرکه ستا پلار غریب دی، موږ به دله پیزار واخلو؟ څوک نه وایي درته؟ وایي. څه وایي درته؟ راشه بچې چې پیزار له واخلو. ډېره مننه. کوم چې زمونږ کتونکي دي الله وله ډېر هر څه ورکړي دي، د هغې نه څه مطالبه کوي، ستا په زړه څه ارمان دی چې څه وشي؟ ووایه خپل ارمان ووایه زموږ دې کتونکو. ارمان دې څه دی؟ په زړه دې څه ارمان؟ ستا خو په سترګو کې اوښکې رالې ولې؟ څه ارمان دی په زړه ووایه زموږ دې کتونکو. زما پلار سره مدد وکړئ، زما پلار غریب دی. زما پلار سره مدد وکړئ، زما پلار غریب دی. وایي تر کومې به مونږ دا شلېدلې پیزار او شلېدلې جامې اغوستې وایي؟ وایي تر کومې به مونږ دا شلېدلې پیزار او شلېدلې جامې اغوستې وي؟ تر کومې به مونږ شلېدلې پیزار او شلېدلې جامې اغوستې. ډېره مننه. ګرانو کتونکو د دې ماشوم په زړه باندې ډېر څه دي، ډېر څه دي خو ویلی نه شي. ګیلهمن دی د خپلو مشرانو نه، ګیلهمن دی د خپلو کمرانانو نه، ګیلهمن دی د شتمنو خلکو نه چې زما پلار غریب دی، زما پلار ماله پیزار نشي اغوستی، د رحم لاس هم څوک نه راکوي. دې بل بچنګي سره به خبرې اترې کومه چې څنګه یې لکه نوم دې څه دی؟ مازیب. دا راته ووایه په تا باندې دا دانه ده دا د څومره وخت نه؟ 3 ورځې. د 3 ورځو نه. نو ته پلار ډاکټر له نه بوتلې چې د دې دوایي دله در بوتلې یم. پلار دې پیسې خپلې ورکړې وي که نه بل چا ورکړې؟ خپلې. دا دانه ده د دې تکلیف خو به ډېر وي که نه؟ تکلیف یې نشته دړ کوي؟ ستاسو چې سره چې زه خبرې کوم ستاسو د سترګو کې دا اوښکې ګرځي، دا ولې ګرځي؟ دا راته ولې دا اوښکې ګرځي؟ دا پیزار راکړه. ګرانو کتونکو دا تاسو کتی شئ د دې بچنګي شلېدلې پیزار ماشومان دي، په خبرو دومره پوهېږم نه. والدین دوی د خپل غربت نه خبروي هم نه. پلار غریب دی چې د هر ځای نه وي، که په سوال وي که په هر څه وي، که خیر وي زکات وي، خو پلار بچي نه خبروي چې دا پیسې ما سره د کوم ځای نه رالي. د پلار خبرې تاسو واورېدئ، 4-5 کاله وشو، 4 کاله وشو تقریبا چې مزدوري کول نه شم، یو هم خیر زکات راکړي په هغې ژوند تېروم، بل هم خیر زکات راکړي. زمونږ کیمرامین به تاسو ته د دې دا پیزار هم وښیي چې دا څومره کمزوري پیزار
مور هم وفات شوه، ماشوم په سر د شفقت لاس هم څوک نه ږدي. ماشوم دومره پوهېږي هم نه که پلار څه دغه وکړي، پلار وایي دا ما مزدوري وکړه تاسو نه مې راوړه، نو ماشوم وایي او موږ سره خلک چې دی نو زما پلار خپلې پیسې ورکوي. خو ماشوم د حقیقت نه دی خبر چې زما پلار 3 4 کال مزدوري نشي کولی، د بل لاس ته ناست دی. ګرانو کتونکو دا کپړې هم تاسو لیدی شئ، دا کپړې تاسو ته ښکاري چې شلېدلې د پیوند پې لګېدلې کپړې وي. د دې پلار وس نشته، د دې پلار دومره وس نشته چې خپل بچي له نوې کپړې والي. زمونږ کیمرامین به تاسو ته د دې دا دانه هم وښیي چې په دې باندې دا دانه ده. ماشوم وایي ډاکټر له تللی، خو ډاکټر له تللی نه دی، ځکه چې ډاکټر صفایي وکړي دغه وکړي د هغې پته لګي، خو ماشوم دې پوهېږي نه. بهرحال یو بل بچنګی هم دی، سره هم خبرې اترې کومه چې دی نه هم به هم څه اورو. څنګه لکه ستاسو نوم دی؟ حضرت عمر. حضرت عمر دا راته ووایه چې ژوند څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. ښه تېرېږي که خراب تېرېږي؟ خراب. په خوشحالو تېرېږي که په خفګان تېرېږي؟ خفګان. ولې خفګان تېرېږي؟ و پلان هم ناجوړه دی، ملا تکلیف دی ورته، ګولیانې خوري، و مشر دی دی، کار روزګار یې نشته. نو ته خو په خوشحالو تېرېږي؟ په خفګان. خفګان تېرېږي. ښه تېرېږي که بد تېرېږي؟ بد. دا راته ووایه چې ته والد صاحب نه، د خپل پلار نه، خپل بابا نه، خپل ابو نه پیزار غواړې او ستا پلار سره پیسې نه، نو بیا څه کوې؟ بیا پلار مې څوک دغه عزیزان د پلار چا پسې ورشي پیسې ترې واخلي؟ نه، هغوی ترینګ مې ووایي هسې دغه نو هغوی ته ووایي چې خپلې پیسې پلار ورکوي که نه د بل پیسې ور هغوی ولا ورکړي، دی خپلې بیا دلته ورکوي. مطلب دا دی چې ستا پلار نه چې کله ته پیزار وغواړې نو پلار دی بل چاته ووایي په هغې پیسو تاسو له پیزار ستا هم دا پیزار شلېدلي ما ولیدل، راواخله دا پیزار راکړه وښایه زموږ دې کتونکو ته چې کوم پیزار. ګرانو کتونکو په دې ګرمۍ کې چپلې نشته، په دې ګرمۍ کې په بوټانو کې ژوند ډېر زیات د مشکلاتو ژوند دی. د رحم لاس ورکوي داسې یتیمانانو له، داسې اسیرانو له، کم چې زموږ د معاشرې دا کپړې چې کومې تا اغوستې دا خپلې دي که نه دا چا درکړي دي؟ دا چا درکړي دي. په اختر کې ژوند څه تېروئ؟ په اختر کې ستاسو د ژوند څه وي؟ په اختر کې خلکو نوې کپړې اغوستې وي، نوې پیزار، تاسو څه کوئ اختر کې؟ موږ اختر کې اوس زړې غونډې چې دغه یې څوک ترلوالي یا دغه شانې پیزان بیزان ترلوالي هغه کپړې اغوندئ؟ ابو دله جوړئ نه نوې جوړئ چې خلکو اغوستې یو تاسو؟ خلک څه پیسې میسې راکړي یا دغه کپړې وراله راکړي. ستا په دې سترګو کې دا اوښکې ولې دي؟ کم الله والا خلک دي، کم خلکو له چې الله مال دولت ورکړی دی د خپل هغې مال نه کم چې تاسو ته زیات خوږ وي، هغې مال نه په داسې غریبانانو، داسې یتیمانانو، داسې اسیرانو باندې، داسې بېوسه خلکو باندې هغه مال ولګوئ. په خپلو خوشحالو کې داسې ماشومان، داسې غریبانان په خپلو خوشحالو کې ځان سره شامل کړئ. څه به کوئ تاسو په دې مال دولت باندې؟ قبر ته وړو والا نه دی. نن زما د رور په سترګو کې اوښکې دي. ولې دي؟ ژوند ګران دی. بچیان روټۍ غواړي، زما د رور وس نه کېږي چې دی له د روټۍ بندوبست وکړي. بچیان کپړې غواړي، زما د رور دومره وس نه کېږي چې خپلو بچو له د کپړو بندوبست وکړي. او که بچیان پیسار غواړي، زما رور بهر که چا څه ورکړل په هغې پیزار واخلي، خو بچیان نه خبروي چې دا پیسې چېرته وي. بچیان نه پوهېږي، وي موږ له پاپا دا واخیستل، خو د پاپا ژوند ستاسو مخې ته دی. فیصله په تاسو، فیصله تاسو کوئ. لالاجي زمونږ کتونکي دي، دوی له تاسو خپل موبایل نمبر او ستاسو چې کوم د دې ځای ایډرس دی په خپله ولا د خپل ایډرس ورکوي. که یو سړی ستاسو کور له راځي تاسو سره مالي تعاون کوي او مالي امداد در سره کوي، نو چې هم کولی شي. د موبایل نمبر هم ورکوي که تاسو ته څوک موبایل په ذریعه باندې په ایزي پیسه باندې تاسو ته پیسې رالیږي او تاسو سره مدد کوي، ستاسو ملاتړ جوړېږي، نو چې د الله د رضا دپاره تاسو سره مدد کوي. موبایل نمبر ول ورکوي.
موبایل نمبر موږ زوړ بازار کې پاتې کېږو، ټوپۍ زوړ بازار اسماعیل خیل. ټوپۍ زوړ بازار اسماعیل خیل کرایه کور کې وو. او زما موبایل نمبر چې دی 0346 0346 30 38 30 38 920 920 0346 بیا ورته وایي 0346 30 38 920 0346 30 38 920. خار د علاقه د سوابی، خار د ټوپۍ. په ټوپۍ کې زوړ بازار ورته ویل شي، خوړ ورته هم ویل شي. په هغې کې اسماعیل خیل محله کې دا روډ چې دی نو پاتې کېږي. خپل نوم هم ورته ووایي. زما نوم بارم خان دی. نوم بارم خان. موبایل نمبر چې دی نو هم تاسو ته په سکرین باندې موجود دی. په دې نمبر باندې رابطه ورسره وکړئ چې دا یتیمانان نن په سترو سترګو جاړي چې دی ستاسو یسیران دا ماشومان چې مور یې مړه وي د شفقت لاس کې خودو والا څوک نشته. د دې په سر د شفقت لاس کې دی، د دې په سر باندې د رحم لاس کې دی چې نن دا بچیان بلال نن راځي، دا بچیان جاړي. خو چې بیا د دې دروازې له راځم چې دا بچیان خاندي، دی شلیدلې پیزار نوی پخپو کړی، دی شلیدلې کپړې نوی اغوستې.